بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وسلم. نو منګه دا خبر کړو چې مصنف رحمت الله علیه با په جدا فصل کې با استعاره بالبنايه او استعاره تخیلیه خبره په متکي دا خبره له شو چې لکه د چون کې تعلق د معنا سره ده دا جدا ده ذکر کوي او د استعاره تخیلیه او مبنیه تعریف من کړو. استعاره مبنیه چې لګي چې بزرس لګي یو کس نه دا تشبیه ورکی بزرس لګي او بای کې ارکان د تشبیه په ذکر نه چې مشبہ او او بیا د مشبہ به او صاحب د مشبہ لپاره ثابت کی نو بزله کې دا تشبیه ورکول د استعاره بالکنایه او د مشبہ به او صاحب د مشبہ لپاره ثابتول دا چې نه دا استعاره تخیلیه او پای کې خبره تر دې دا شو په مثال ذکر کړو یو کې د منیه او انشب د اسفارها ويسول ان تقض بشكر برك مشركا دا اولنې مثال چې دا د دې لپاره چې په دې کې دا د مشبہ به کمال لري په دې سره ثابت ایا دې مثال ولین تقض بشكر برك په دې سره د مشبہ به دوام ثابت وزن سبق کې درې مثال وایي چې بدی کې دغه دای چې دا د استعاره تخیلیه او د استعاره تحقیقیه د دوه احتمال دی لري. بدل کې یو شعر لیکل دی چې بایره صحل قلب عن سلمى واقصر باطل فعري اقصى افراس السبا ورواحل. نو بدی شعر کې دل کې څه څه ویل نو اول معنا او داو کې بیا مخکې خبره کوي. وکذا قول زهير او دا رنګ د زهير دا قول شعر لیکل دی صح القلب عن سلمى واقصر باطل ویلو صح القلب عن سلمى واقصر باطل وعري افراس الصبا ورواحل ابل بيت صحاسه وي صحا اي سلام مجازا من الصحو خلاف السكر سلام صحاوه لګي صحیح شو صحیح شو یعنی جوړ شو صبر شو اصحاء دا صلات لګي ثلاثه وای زوال العشق عشق ختم ایدل مجازا من الصحو اذا صحاء ماخوذ د صحونا بخلاف خلاف السكر دا خلاف د سکر نه نشي او یو په هوش کې راتللی نو صح القلب معنا دا چې زړه په هوش کې راغی زړه د نشینا زلنا نشلاړه په هوش کې رااله عن سلمى د سلمى د محبتنا واقصر باطل او دا غي د محبتنا هغه موړ شو اقصر عن شيء يقال اقصر عن شيء اذا اقلع عنه کله چې لري شداغنه لري شته اي تركه جبريل دی هغه لرا وامتنع عنه او ممتنع شي معنی شي امتنع باطله عنه یعنی ممتنع شو باطل له داغه نه وترکه بحاله او پرې خو د هغه په خپل حال باندې یعنی په خپل اصلي حال باندې پرې خو مطلب څه شو چې د سلمى د محبت نه د هغه صبر شو صحیح شو په اوش کې راغی او دا غزل چې نه د خپل اصلي حالت ته واپس لاړو مطلب مخکې چې څنګه د سلمى د عشق نه عاری او خالی دغه شان دي وسته د اغلاد د عشق نه موړ شو او شو مې معنی ریوانه پوښه وعري افراس الصبا ورواحل عري عرى يعري تعريه معنا لغړ کېدل لری کېدل کپڑے وستل افراس الصبا صبا ویلې کېږي مایل کېدل په جهالت کې مایل کې په لذات کې مایل کېدل افراس جو دغه ته ویلې کېږي اسونه رواحل درو حالت جمعات هغه ته ویلېږي سورلیتا استا اختا نه وعري افراس الصبا ورواحل او لغړ کړل شول د جهالت طرف ته مایل کېدون کی اسونا او اوخان مطلب دا دی چې لکه مده اسونا او خان د جهالت طرف ته چې کومه هغه ختم شو وزدل لګې د څه چل کړه دیوی کنه چې د محبت په لیلا سره د سلمى سره چې زما کله محبت وکنه هغه محبت د مال زونه وته
او لکه څنګه چې لکه یو سړی دی نن دا سفر لري حاجت لري د دې حاجتي سفري او د هغه سفر او حاجتي پوره شي نو هغه ټول اوزار بیکار شي وسو دا سورلې دا دغه نور سامان دی ټول بیکار شي نو دغه شان چې د سلمان رسول الله زمانہ محبت دې دا قدم شو نو بیکار شو نو دلته کول د دې تشبیه ور کړی دا تشبیه ور کړی دا چا سره تشبیه ور کړی دا دغه چې د عشق په زمانه کې کم دی غفلت کوي او کم جهالت کارونه کوي دغه حالت تشبیه کړی دا تشبیه ور کړی دا د سفر سره او د سفر د پاره سفر د کوم لوازمات چې دغه اوخانه وسونه هغه ثابت کړی دی لپاره نو یو په فضلتي تشبیه ور کړی د استعاره تحلیلیه شولا او یو د مشبابي او ثابت د مشبہ د لپاره ثابت کړی دی لکه دا جدا تحلیلیه شولا او وجه شی په کې دا لکه څنګه چې سړی سفر وکړي دا هغه حالات بیکار پاتې شي څنګه چې د نماز ورو د محبت د سلمان جنن دا موړ شو نو د دې هغه کم جهالتونه جو ما چې کم هغه نخریب کول او کم لګ د جاهلیت کارونه می کولو نه کارونه چې د موسیقي ټول پرې خو درو لکه په دې باندې پوښي په دې تقریر سره د استعاره تقریریه شولا اوس بل تقریر چې بیا کې د استعاره تحقیقي ویل وی اراد زهير شاعر نوم دی کنه دې اراده وکړه ايبینا چې دې بیان کې انه ترک چې د پر خودلې دي ما کان يرتکبه زمن المحبت هغه سجونه کې دې په سور شوی په زمانه د محبت کې من الجهل والبغي او غي د جهالت او د گمراهۍ نه لکه کله چې انسان د چا په عشق کې مبتلا وي نو دې سنسخان اکار غاونه کوي چې لکه عام خلک هغه لکه صحیح نه غني نو دې اوس په دې کې دا وایي چې لکه زما د اخلاص حل قلب عن سلمى وابتلا چې زما د اخلاص د سلمى د محبت نه مړ شو نو کوم چې ما د جاهلیت کارونه کول کم د گمراهۍ کارونه کولو ما مې پرې خودل او شو به معنی نو اراده ان يبين انه ترك دې پرې خودل دي ما کان يرتكب واجد مرتکب شو کول به دا په زمانه د محبت کې سیاست او من الجهل لك جهل کارونه والغي او گمراهۍ کارونه واعرض عن معاودته او دې اعراض وکړو داغه دا معاودتنا داغه دا هغه جهالتنا وبدلت آلات او داغه هغه آلات دې سکللو باطل کړو په معاودته او بالادي کی زمير ته مکان ته کو ترګه دي تشبه زهير تشبيه کړل په نفسي په خپل ځای الصبا د جهالت صبا کارون ته ویلېږي چې کله انسان د جهالت په وخت کې یعنی انسان د سره محبت کوي د محبت او د عشق په وخت کې چې کم جهالت والا کارونه کوي راځي تصبا ویلېږي دا دغه حالت تشبيه ورکړل صبا بجهات په یو جهات په یو نوع سره من جهات المسير د سفر د جهاد انواعنا کله حج او تجاره لکه حج او تجاره قضا منها چې د پوره کړی د جهاد نه الوطر حاجت بل فاهملت الاتها او دغه الات به پرې خودري مطلب دا څنګه یو سړی چې دا سفر لاړ شي او د سفر ختم شي دا الات هغه بیکاره پاتې شي نو دغه شان دی و زماده د کله محبت سلمہ لاړو دا کم غفلت چي وي او کم فضل کارونه چې ما کول هغه مې پرې خودري وو شو به باندې نو په لګي دا تشبيه ور کول دا کوم استعاره شولا تقریرا او دلته مناسبات لکه اوخان او اسنا دا مشبابي مناسب دي کنه د سفر سره مناسب دي او ثابت کړي دي چې چا لپاره د مشبہ لپاره دا کوم استعاره ده او وجه شی په کې سره الاشتغال التام یعنی ډیر زیات مشغوله کېږي لکه څنګه چې په سفر کې یو سړی چې دا روان دی په سفر کې مشغوله وي دغه شان یو سړی چې په محبت کې مشغوله وي د هر څه نه چرنده به پروي نه روټه خواته کیږي نه بل څه خواته کیږي نه دا ګوري کېره ما تاسو ګوري نه دا ګوري کېره ما باندې وسو کوشي بس دستګي پټي او فوجو شی به الاشتغال التام یعنی دا مشغوله کېدل دی پوره ورکوب المسالک الصعبه او په سخت لارو باندې تللو لکه څنګه چې په سفر کې سره په سخت لارو دغه شان دی پر عشق او محبت په سخت لارو دي من غیر مبال بالمهلكه دي چې بدی کې لکه دې پروانه لري د هلاکت لکه څنګه چې په سفر کې د هلاکت پروانه لري دغه شان بدی کوم پر عشق کې د محبت کې د هلاکت پروانه لري ولا محترز عن معرکه او ځان نه بچ کړي دا سخت حالاتونه د ګرانو کارونه لکه څنګه چې په سفر کې سړي د ګرانی را پیږي دغه شان دی بدی عشق محبت پیږي وهذا التشبيه المضمر في النفس استعاره بالكنايه واذا تشبيه فضلته ورکول دا پټه چې فضلته دا استعاره بالكنايه
فاثبت له او ثابت کړي بیا د اسغبار جاهلیت لپاره د جهالت لپاره بعد ما یختص هغه چې خاص کړي دغه جهاد لپاره یعنی د افراد او رواحل التي بها قوام جهاد المسير والسفر چې د افراد او رواحل په سره قوام دی د جهاد سفر فاثبات الافراد والرواحل استعاره دخيليه ثابت ول افراد او رواحل دا کوم یو استعاره ده هغه پوه شو به معنی نو د صحابه تشویق له فضله د استعاره دخيليه دا کنایه ولا او دا رواحل یعنی دا سورلی اسونه دا ثابت کړي دي د مشبہ لپاره د مشبابي هغه قوام د په دې مناسب دي نو دا استعاره تخیلیه شوه ويفصل على هذا التقدير من الصبوه واذا صبا دا ماخوذ ته د صبوینه او صبو دین دا جاهلیت ویلېږي دا د صبا يسبق او د مجموعه نه مشتق بلکې د لغنه مشتق ته د کما قلوالینه من الصبوه بمعنى سره الميل الى الجهل والفتوى مائل کېدل دا جاهلیت څه ته وایي الذي يقرون يعد مرتكبها جاهل دغه هغه قوم کې جاهل شمارل کېږي والفتوى فتوى څه ته وایي چې په خواهشاتو په پوره کولو کې ننوتل يقال صبا يسبو صبوه وسبوا اي مال الى الجهل والفتوى چې دې مایل شو هغه جهالت او د خبر هغه بلې باندې کوشش تاسو کذا في الصحا لا من الصبا واذا صبات لنا هغه مشمول نه مشتقد بالفتح يقال صبا صباء لك سميع صبان اي لعب مع الصبيان د مشوان سره لبه کول ته ویلېږي خو شو به باندې وتدید پر دا استعاره چې نو دا استعاره تخیلیم ثابت کړلا او استعاره مبنیه اوس وایي چې بدی کې یو بل احتمال لري شعر کې چې دا استعاره تخیلیه چې څنګه جوړ کړلا دا استعاره تحقیقیه مون جوړی دي څنګه ويحتمل احتمال لري انه چې زهير اراده کړی دا بالافراس والرواحل افراس او رواحل ویلي دي او مراد دینه دواعي النفوس وشهواتها دواعي النفوس يعني نفسون لري کوم څه دعوت ورکړي او شهوتنا والقوى الحاصله او قوه کوم چې حاصل وي د استفاء اللذات کې د لذات پر کولو کې نو ګوره د افراس او د رواحل تشبيه ورکړي دا د نفس خواهشات لپاره افراس او رواحل لا به مشبہ وګرځولو او چې مشبہ په ذکر شي ناغه استعاره تحقیقی وي سوي ور په دې مخکې کې د فضله کې تشبيه ورکړي و د صباح دغه سره کنه د سفر سره اوس په دې کې د اسونو د سورلو د دې تشبيه ورکړه د دواعي د نفس سره لکه څنګه چې د ازلا دې سيزونو د مایل لري د قشان د لذتونو پر کول د مایل لري د قشان د محبت د لیلا د مایل لري والقوى الحاصله قوت حاصل دي د او اراد بالاسباب یا اراده کړي په اسباب سره یعنی اسباب مراد التي قلما تتعقد في اتباع الغي چې کله ډیر کما غستلېږي هغه په اتباع د گمراهي کې یعنی په گمراهي په سورو په سودو کې الا اوان الصبا وعنفوان الشباب مگر په وخت جهالت کې او د شباب په لولې زمانه کې لبسلو المال والمنال والاعوان لکه مال شو منال یعنی هغه چې طلب کولېږي حاصله ولېږي او الاعوان او سورلې فتكون الاستعاره ندلګو دا استعاره د افراد او د رواحل دا تحقیقیه ده تحقیقیه استعاره مصرحه چې باید مشبہ به ذکر وي نه استعاره مصرحه وي ودا استعاره مصرحه ولله لتحقق معناها عقلا اذا اريد بها الدواعي وذکا دین مراد دواعي والے د افراد او دغه مراد رواحل مراد د دواعي واخلي نو دا بیا عقلا چې دا متحقق ده او کچته اسباب د استبات والے کمال او اسباب او دا نو بیا دا حقیقتا ثابت وي د حسن لکه پوښتنه مې معنی لکه اول کتل دي دواعي عقلي نو هغه بیا عقلا ثابت دي او کله دواعي عقلي نو دواعي مراد بیا اسباب د اتباع او هغه حسن موجود دي دې استعاره تحقیقي ولې د حقوق معناها ځکه چې متحقق ته ثابت معنی لري عقلا اذا اريد بها الدواعي کله چې د افراس او د رواحل مراد دواعي دي واخله او حسن متحقق تا اذا اريد بها اسباب اتباع الغنى چې کله اراده وکړي چې دې سره اسباب د اتباع د غي د گمراهي من المال والمنال کمال او منال شو منال هغه څه شوی بس وایي چې مثلا المصنف رحمۃ اللہ علیہ په ثلاثه امثله دي مصنف رحمۃ اللہ علیہ درې مثالونه ذکر کړی دي یو چې نه ویدل منیه ولا ان تقت بهم او دریم دا الاول
ما يكون تخیلیه اثبات ما به کمال مشبه لاول تخیلیه ده هغه چې ثابتول اثبات دای په کمال مشبه لپاره او دویم ما يكون اثبات ما به قوام المشبه چې په دویم کې ثابتول داسې چې بای سره د مشبه به قوامي او په دریم کې ما يحتمل التخیلیه او التحقیقیه یا تخیلیه او تحقیقیه باندې احتمال لري لکه پوه شو دې معنی ها نو په دې شعر کې صح القلب عن سلمى وابطل واكثر باطله عريا افراس صيبا ورواحل په دې کې د استعاره تخیلی امکان لري او د استعاره تحقیقی هم لري کتب غری د پوری دله کې بدله کې د استبا د ریګه جاهلیت کم کار دي د زمانه په جاهلیت کې کوو چې داغي تشبیه ور کوي دغه سامان د سفر سره او سامان د سفر دایي لپاره دغه ثابت کړی دي نو د افراس او رواحل لپاره ثابت کړی دي نو که بدله کې تشبیه د خلق استعاره بالکنایه او دا اسونه او رواحل دا چونکه د سفر د پاره چې دا لازمی دي داغه مناسب دي د مشبہ لپاره ثابت کړي دا استعاره داخلي شو او کدی ته ګوري چې دلته کې دا دغه چې دا تحقیقي هم جوړېږي شي لکه دا اسونه او رواحل دا چې دا مشبہ وګرځي او دغه دواعی د نفس او شهوات دا چې دا مشبہ بي وګرځي چې کله دا رواحل دا مشبہ وګرځول دا به استعاره تحقیقي دغه استعاره تحقیقي دي چې باید مشبہ ذکر استعاره تحقیقي ولیدا نو یا خو عقلا دا متحقق ده چې کله مراد د دواعی واخلي او یا دا حسن متحقق ده کله چې مراد د دې نه د اسباب واخلي اسباب دې څه واښوي وړه